وای عبارت لکه یو کس ان کان اللفظ متعددا دغه دی وای فصلنا فصل إن كان اللفظ متعددا والمعنى واحدا يسمى مرادفا كالأسد والليث والغيم والغيث. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل إن كان اللفظ متعددا والمعنى واحدا يسمى مرادفا كالأسد والليث والغيم والغيث أو كما قال المصنف رحمه الله. طالبا اول دا اغا لفظ واحد تفصیلو چه کثیر المعنی سوالکا لفظ واحد او متکثر المعنی اس اغا الفاظ کثیر ذکر کی چه متحد المعنی ربط معلوم شدتا دای ربط تے ربط سے شو فیصلہ اول اغا لفظ ذکر کو لفظ واحد چه اغا سو متکثر المعنی اس اغا متکثر الفاظ ذکر کی اغا الفاظ کثیره ذکر کی چه اغا متحد المعنی نوی ان کان اللفظ متعددا والمعنى واحدا يسمى مرادفا ٹھیک شو جی تاسو بولی کے تعریف المرادف عنوان اول کچر لفظ متعددی و معنی یووی يسمى مرادفا نو دیتا سوی لکا حسین احمد نشتا ولی دا باندې زه غوږونه نیسم چا نه تپوس کړی دی زه د شیخ نم تپوس کوم او د ده نه ځکه ده به شیخ صاحب نه ځکه نه کوي چې زه ورسره وم هغه مانه کړی دی یسمى مرادفا دې ته مرادف وي ردیف څه ته وي شاته لګېدل څه لګېدلو دا یو لفظ پسې هم چې کوم دی نسي الفاظ کثیرو پسې هم شاته یو معنی سي لګېدلي کالاسد واللیث لکه اسد او لیس په خبره پوهیږي کنه نو دلته کې الفاظ کثیر دي خو معنی یو ده معنی خلک وی کنه بیا عربی کې د زمری سل نمونه دي نو اسد او لیس داسې ته وی زمری ته نو الفاظ ډیر شو ګمانه ډیر شوي الفاظ ډیر شو معنی سره یو ده والغیم والغیث غیم باران غیث او غیم وریز او غیث باران دغه څه وګوره جلوس او قعود د دواړو معنی د ناسته پوهیږي دلته یو نقطې ته خیال وکړئ مصنف دلته غیم او غیث ته ترادف مثال کې پیش کړي دي خدا صحیح نه ده وجه د هغې دا ده چې په لغت کې غیم داسې ته وي لکه وریځ ته وایي د دې مرادف غیث دی د دې مرادف غیث نه دی غیث خو باران ته وایي نو وریځ او باران خو مرادف نه دي که نه د غیم مرادف پکارو صحاب فارسلنا الرياح صحابا د کسره فتثير صحابا نو دلته صحاب پکارو د غیم مرادف او د غیث مرادف سو مطر ان کنتم او اعظم من مطرن پوهیږي کنه نو دلته د غیم مرادف څه شي شو طالبا صحاب او د غیث مرادف څه شي شو ها بڑا خبر د مرادف وجه تسمیه څه شو لکه مرادف د مرادفت نه ماخوذ دی مع وجه التسمیه دا بہت سر لکھے سب لکھے تعریف المرادف مع وجه التسمیه نو مرادف وجه تسمیه دا ده چې دا د مرادفت نه ماخوذ دی په معنی دا ده چې یو سورلی باندې دوا کسان ناستی یو بل پسې سورلی یو ده سورلی سره او کسان بسی ډیر ناستی دک سے دلتم یوې معنی پس ډیر الفاظ سوار شوي گویا کې دا معنی د سورلې په درجه کې ده او دا الفاظ د سوار په درجه کې دي څه په درجه کې دي د سوار تاسو کته وګوره اخیری حاشیه کې وی والمرادفه ركوب احد خلف الاخر آخری علی دابة واحدة پیو سورلے باندې ډیر کسان فکأن اللفظین راکبان علی معنی واحد لکه چې پیو موټر سایکل دوا کسان ناستی نو داسې پیو معنی باندې دوا الفاظ ناستی ٹھیک شو جی آگے چلو فصل المرکب قسمان احدهما المرکب التام عنوان بل سبق شي اقسام المرکب دو بو سر بریکٹ کیوں لکھے ربط خو عنوان نی خو ربط بزان سر کتاب کے متعین ساتے تقسیم المرکب
بعد المفرد د مفرد د باس نه بعد اوس د مرکب تقسیم کی المرکب التام یو مرکب تام دے سده لگا بل مرکب ناقص دے مرکب تام لنبے بولی کے المرکب التام مع التعریف والاقسام عنوان کے باقسام راولے المرکب التام مرکب تام وهو ما داغ ٹینشن دے یحصح السکوت علیہ چی صحیح چپ پاتے کیدل پدے باندے پا خبر باندے پوئی کزیدن قائمن کزیدن راضی لکا کزیدن راضی کزیدن راضی دلتا دیارا بے حکایی اعتبار کی زیدن قائمن زید اولار دے اسو گورا چی چاچاتا ہوئی چی زید اولار دے پورا جملہ مضغوط رالا کرانا اور دا دی خبری سبل سوال نرازی چی سکی یا سنکی یا پویا نشم یا سا مطلب اولارم متعین دا زیدم متعین دے حرف رابطم متعین دے دیتوی مرکب تا مرکب و تا پدی وجی چی یو ٹکی ندے زیدن قائمون دو ٹکی دی نو مرکب شوی دی یو زی شوی دی نو دا مرکب شو اس تام دے کہ ناقص دے نو یصح السکوت علی چی ماتا توی زید اولار دے تا چپ پاتے شدا چپ پاتے کی دل صحیح دی کنی دی ولی صحیح دی زب خبر باندے پوشم چی پوشم بس چپ پاتے کی گم پوئی گی کنا وثانیہما المرکب الناقص او بل چی کم دنو سدے لگا او دام یاد ساتے دا سکوت دا صحیح کے دو معیار پا جملہ فعلیہ کی پا فعل فائل دے او پا جملہ اسمیہ کی پا مفتدا و خبر دے چی ضربہ زیدن شنو فعل فائل پورا شو دا جملہ فعلیہ باندے سکوت سے شو او چی جملہ اسمیہ دا زیدن قائمون نو مفتدا و خبر پورا شو مفتدا و خبر چو شو نو ہم جملہ سے شوا نو دا سکوت معیار سے شیرے پا جملہ فعلیہ کی او پا جملہ اسمیہ کی بس دا پورا جملہ شوا غلی کیدل ببیسی لکا صحیحن وی المرکب الناقص بل چکم دے مرکب ناقص دے دیکھ مرکب معنی صرف امراضی مرکب اضافی پاک امراضی و مرکب توصیفی پاک امراضی سسا پاک راضی وڑو کیا دورا گران دے چنے شویری هو ما لیسا کذالکا ودا اغی هو ما دا اغ مرکب دے لیسا کذالکا چی دا مرکب تام پشان ندے یعنی سکوت پی صحیح نہیں لا یصح السکوت علیہ پاگی صحیح کے دل خاموش پاتے کے دل صحیح نہیں یعنی سامع تا جتا خبر اکڑا نو اغا دا دویم لفظ پا انتظار کے رازی تا وطوی چا زاربا نا جملہ فعلیہ دا کنا اس دا فعل فائل غوڑی کنا غوڑی فائل معلوم دے نہ دے نو پا جملہ فعلیہ کی پا فعل فائل جملہ پورا کی گی دل تا فعل شتا خو فائلی نشتا نو پا دے باندی خاموش پاتے کے دل صحیح یا اغوی زیدن نو مفتداوی خو خبر اشتا نو مرکب تام شکو مرکب ناقص ہو ولی پا ضربہ کی دا فائل انتظار دے پا زیدن کی دا مفتدا کی دا خبر انتظار دے تو پوئی شرے کنا نو صحیح پہ نہیں دی خاموش کے دل تو پوئی گیا لکا آگے چلو فصل المرکب التام ضربانی اس لئے کہ اقسام المرکب التام اقسام المرکب التام الاقسام المرکب التام یا اقسام المرکب التام ضربان دا بسو قسم دے یقال لعہدہما الخبر والقضیہ دا مرکب تام یو قسم تا خبر او قضیہ ہوئی او دویم تا انشاء ہوئی سوئی لکا تاسو مرکب تام اولی کے اقسام تا دو لی کے خبر او قضیہ یا چکم دے خبر اور انشاء خبر او قضیہ خویو شدے خو خبر قضیہ او انشاء وهو ما دا مرکب تام قضیہ دا سی قصد به الحکایتو چی پدی باندی
اراده وکړي شي د حکایت یعنی داسې مرکب تام چې د هغې نه حکایت مقصودي ويحتمل الصدق والکذب خلق کذب وی دا کذب مصدر غلط دی دا کذب راځي قرآن کې وایي ان یک صادقا فعليه صدقه وان یک کاذبا فعليه کذبه فعليه کسوګوي چې دا صدقن راغلی د کذبن برازي نشر الوقایه کې قانون ویل چې ول قیاس لا یجري فی اللغت قیاس لغت کې قیاس نه چلیږي بس صدقن ځان لده او بیا مصادر د ثلاثي مجرد خو سماعي دی په خبره پوهیږي کنه تاسو به کافیه کې ویلي کنه وهو من الثلاثي المجرد سماع ومن غیره قیاس ویلم د کو بوای ستقرأ وهو ما قصد به الحکایه دا هغه مرکب تام دی چې په دې سره مرکب تام هغه سیز دی قصده به الحکایت چې په دې باندې اراده د سوکلی شي د حکایت حکایت دی ته وي د بل یو خبره نقل کې د بل یو دی ته وي حکایت ويحتمل الصدق والكذب او دا د صدق او د کذب احتمال لري د صدق او د کذب دا حکایت او دا مرکب چې کم دی نو د څه احتمال لري لکه نو ته به وایې داسې خبر او داسې قضیه چې رښتونې ده داسې خبر او داسې قضیه چې دروغجنه ده نو دلته کې تاسو وګورئ دا صدق او کذب دا چې کم دی د قضیه صفت جوړ شو که د قایل صفت جوړ شو ته خو اوږد شوې تا ته ګناه نشته یو لنډ کس ووایه شفیق اوږد دی خو ورسره عقل هم علم هم شته پوهېږي تا له شنې چای مازغه ختم کړي دي کابلیانو نیم مازغه شنې چای ختم کړل ته چې ته ویې لکه تازه کېنو مېلمه سره صبر وکړه هلکه دا جملې صفت شو که د قایلو داسې جمله چې رښتونې ده داسې جمله چې دروغجنه ده یس سر دی ډېر ګران سوال دی ټیک به نه شي ویقال لقائله او د دې قایل ته به ویلی شي د چا قایل ته د دې جملې انه صادق او کاذب چې دا قایل د دې حکایت یا دا قائل د دې جملې دا صادق دی یا کاذب دی اوس په دې اعتبار سره دا صدق او کذب د ویونکي صفت شو او چې کله د جملې باره کې وي بیا دا صدق او کذب دا د خبر او د قضیې صفت شو د چا صفت شو ويقال لقائله انه صادق او کاذب د دې قائل ته وی چې دا خبره رښتونی ده کله به رښتونی لکه چې دوی چې زید قائم او زید سی چې دوی ضربه زید او زید وهل کړي نو چې کړي د صادق دی او کني کړي نو تاسو بوته چې پاسه وا نه هو السماء فوقنا د دینه تعبیر داسې کی ګران تعبیر چوي خلک چې په پوه نشي وی کله چې نسبت کلامی د دې د نسبت خارجي سره مطابقت خوري نو صدقي او کله چې نسبت کلامی د نسبت خارجي سره مطابقت نخري نو کذبي اوس په فهمتم السماء فوقنا اسمان زمون د پاسه دی دا بس صدقي که کذبي نو وکړه دا جمله صادقه ده اوس دا صدق او کذب د جملې صفت شو کړه قائلو د دې جملې ویونکي صادق دی اوس دا صفت شو دا صدق او کذب په داسې صورت کې د جملې صفت نه جوړیږي بلکې د قائل صفت جوړیږي والعالم حادث عالم څه دی لکه حادث د اوس په حقیقت کې دا جمله ټیک ده فلهذا خبره هم څه ده ټیک ده ته به موږ صادقون شریف وایو فإن قیل دې نه اوس اعتراض ذکر کوي څه ذکر کوي لکه اعتراض تاسو بر دې اعتراض عنوان کوي اعتراض على تعریف القضیه والخبر مع الجواب فإن قیل کچرک داس یو سوکوي چې قولنا زمونږ د خبر شریفه چې لا اله الا الله قضیه لا اله الا الله قضیه ده صدا لکه وخبر او دا خبر ده قضیه ده کنه ده پوره جمله ده او کنه ده
قضیه څه ته وایي رضوانه؟ د صدق او د مع انه لا يحتمل الكذب، خو هغه د کذب احتمال نه لري. د کذب احتمال نه لري، د کذب احتمال نه لري. اوس او خال دا دي چې ته وایي چې قضیه کې خو دواړه احتمال وي. اوس الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته، دې کې د دروغ احتمال شته، دا خو مسلم قضیه شوه. دې کې د کذب احتمال نه کومې راغی. تاسو په دې خبره پوه شوئ؟ د دې طریقه به دا ستاسو دعوه دا ده چې د دلته دا اعتراض کوي چې دعوه دستا یعنی دا تعریف الخبر والقضیه دا صحیح نه دی. د خبر او د قضیه دا تعریف دی صحیح نه دی. دلیل به څه دی؟ وی دستا دا تعریف جامع لافراد نه دی، جامع للافراده نه دی. څنګه نه دی؟ وی هر هغه تعریف چې هغه جامع للافراد نه هغه صحیح نه. دعوه صدا لکه چې ستا دا تعریف د خبر یا ستا دا تعریف د قضیه صحیح نه دی، دا دعوه شوه. څه شوه؟ لکه په دعوه دلیل پکاري، ځکه ستا دا تعریف جامع للافراد نه دی، دا په دلیل دی. نو چې جامع للافراد نه دی نو دا هم یو قاعده ده او دا کبرا ده. دا څه ده؟ لکه کبرا ده چې هر هغه تعریف چې جامع الافراد نوي هغه صحیح نوي، لہذا نتیجه دا راوته چې ستاسو تعریف صحیح نه دی. په دعوه باندې پوه شو؟ سلندر دعوی دانه دعوی د قضیه تعریف دی. واقع دی خو تار را کاغه لکه قلت ویزو توام مدت سبق خطا تماویل لتا غټه مورید اعتراض نکو. مجرد الاستر پر او دا دوباره سبق دی. مجرد اللفظ يحتمله جواب څه دی؟ لکه صرف د الفاظ ته جو ګوره، نفس الفاظ د صدق او کذب احتمال لري. صرف الفاظ د صدق او کذب احتمال لري. دا خو غلطه ذکر چې الفاظ له مناطق اعتبار نه ورکی. په خبره پوهیږي؟ بل دا چې الفاظ خو الاصل فی اللفظ ان يتبع المعنى. په خبره باندې ورسېده اصل خو الفاظ دی چې یو معنی تابعداري. نو الفاظ خدا خو نقوش دي. په خبره پوهیږي کنه؟ اصل خو امور معنوی دي، دا خو بداغي تابعي. وان كان بالنظر الى خصوصيه الحاشيتين غير محتمل للكذب وی اگر چې وګوري الى خصوصيه الحاشيتين د حاشیتینو طرف ته یعنی خصوصیت د خارج ته او متکلم ته. حاشیتین د دوړو طرفو ته دا وي، یو طرف ته متکلمی بل طرف ته خارجي حقیقتي. متکلم ته چې وګوري او مسلمان دی هغه وی لا اله الا الله، نو دې کې د دروغ احتمال نشته، دا متکلم شو کنه. حاشیتن خود بو سيزونو ته بل حاشیه شو خارج شو، په خارج کې مونږ بل اله وینو نه. نوی و ان کانا بالنظر اگر چې دا و وصلیه ده، اگر چې تو نظرو کی الی خصوصیت الحاشیتین د حاشیتین خصوصیت تا، خصوصیت د خارج دا او خصوصیت د متکلم تا، چې متکلم مؤمن ده یو، دویم خارج کې واقعیتا د الله نه علاوه بل څوک معبود نشتا، چې دې دوه سيزونو ته وګوره متکلم ته او خارج ته، نو غیر محتمل للکذب، بشک چې دا بیا د دروغ احتمال نو په کوم ځای کې لري و چې صرف الفاظ ته وګوره متکلم ته نه وګوره او معنی ته نو الفاظ سره خو او نه دواړه کې دي شي کنه. نو دې او نه کې دي شي دلته او وشو، نو چې کله او شي بیا خو نه کنه، اجه کله نه وشي بیا او نه. سمجھتم کنه؟ سمجھتم؟ اعتراض بیا وره. اعتراض داوا چې ستا دا تعریف د خبر او د قضیه صحیح نه دی. داوا د قضیه دا تعریف دی صحیح، دعوه باندې دلیل پکاري. سر تعذیب کوي کنه فکان کا دعوه شیء ببینه و برهان، نو داوی له دلیل پکار دی. وی دلیل دا دی چې استاد تعریف د خبر او د قضیه، چې خبر او قضیه د صدق او کذب احتمال لري، وی دا تعریف د جامع للافراد نه دی، ځکه د دې یو فرد خو لا اله الا الله دی، او هغه فرد کې صرف د صدق احتمال نه چې متحقق دی، اور تاوی چې سلري کذب احتمال لري. په خبره باندې پوه نه شوي؟ کبه پوه شوي؟ نو
صغرا څه شوه چې ستا دا تعریف د خبر او د قضیې د صحیح نه دی کبرا هر هغه تعریف دی جامع للافراد نه دی صغرا هر هغه تعریف چې هغه جامع للافراد نه هغه صحیح نه دا کبرا شوه نتیجه سره وته دا تعریف دی صحیح نه دی دلیل د کبرا خو بالکل واضح دی خو دلیل د صغرا ته وګوره چې ته وایې چې دا تعریف د جامع نه دی نو لا اله الا الله ودا قضیه صادقه ده صدا لگا لا يحتمل الكذب یا السماء تحتنا والارض فوقنا دا قضیه کاذبه ده دا په هیڅ صورت کې د صدق احتمال نه لري چې زمکه زمونږ د پاسه د اسمان مدلان دی دا وسوګرختیا ومني نو تا خو چې دا به د صدق او کذب احتمال لري او دلته کې نه لري یو جواب څه شو چې مجرد اللفظ يحتمله صرف الفاظ ته جوړ د صدق او کذب احتمال په الفاظو کې شته اگر چې خصوصیت د حاشیتین ته وګوري یعنی متکلم ته او خارج ته وګوري نو بیا دا احتمال نه لري دا جواب داسې موضوع نه دی کده په خبره باندې پويږي تعبیر د دم کله کله صحیح نه دا مسالې ټینشن جراشي اگر اغلی په خبره باندې پويږي دا غي علاج نه او د سره سکه د دې سره ست طریقه کې کم چې د الفاظ دي د خالص غپ لګولې او ان کان کې خود د خپل الفاظ نه استثنایی صورت جوړ کړي ده په خبره پويږي یو د آیات ساته یو جواب څنګه مثلا صحیح ده واقعي ده کنه مسله دا چې صحیح ده چې دې کې ویلي د احتمال لري سلري احتمال د ممکناتو نه د سنې د ممکن باره کې قاعده ده لئن الممکن لا يجب له ان يكون واقعا قطبی کې بین السطور دا قاعده لیکل ده چې ممکن لردا لازم نه دي چې د واقع امشي دا ممکن نه چې اسمان دا چت په موږ راغورځيږي پوهیږي کنه ولکه د منطقيانو خو ته وهم نشي ورې بارو دختو پوهیږي کنه اسنه چې راغورځيږي نو احتمال لازم نه ده چې ممکن شي نو دا نفسي قضیه کې چې احتمال د صدق او کذب وي لازم نه چې دا به هر ټیم وي قضیه من حيث القضیه کله رښتونی وي او کله صحیح خو چې رښتونی وي بیا دروغجن نه او چې دروغجن وي بیا رښتونی ولي د صدق او د کذب د جمع کېدو په منځ کې منافات دي د مانعت الجمع دي چې یو جمله هم صادقه هم کاذبه نه پوهیږي نو ستاسو اعتراض صحیح نه دی ستاسو اعتراض دلته کې د صدق او د کذب نه مراد د دې شی واحد څه دی لکه په جمله کې په یو ټیم صدق او کذب نه جمع کیږي اعتراض چې کین اعتراض ته په قسمین باندې کې تا جمله تقسیم کړه نو چې کم ز صادق رالل الته د کذب احتمال موجود کې کم ز چې کذب راغی الته د صدق احتمال موجود کې حال دا چې فتحقق د احد الشیئین سره بطلان د احد الشیئین راځي چې صادق د کاذب بني چې کاذب د صادق بني په دې جواب پوښوي دا جواب کم ځای تا ورېدلی تا ورېدلې ده خاجي منطقيان ځان چاله نه ورته دا صاحب شان خو نه چې ځان خلکو لور تا دې څه جواب کو خیال دی راوته ګیسا سوالو ويقال لساني القسمين دي دوالو قسمونو ته وي الانشاء سوي وتا یو خوشو لسان القسمین د دو قسمونو نه چې کوم دویم نمبر دی اول ته سوې لکه خبر او قضیه دویم ته سوې انشاء نو تعریف الخبر والقضیه وتعریف الانشاء الانشاء وللانشاء اقسام وذ انشاء ډیر اقسام دي انشاء دي ته وي چې خبر او قضیه کې خود صدق او کذب احتمالي کنه انشاء دي ته وي چې د صدق او د کذب احتمال نه لري د صدق او د کذب احتمالو انشاء د اقسام او د تصورات نه ده دې ته قضیه نه وي په خبره پوهیږي ځکه چې قضیه من اقسام التصدیقات تصدیقات بس کې قضیه چیړي کنه نو انشاء د سره اقسام نه ده د تصورات نه تصورات خو جمله نه کنه وللانشاء اقسام او د انشاء ډېر اقسام دي امر ستوي طلب الفعل على وجه الاستعلاء په خبره پوهیږي کنه علم معنی کې به تعریف وکي ونهي او نهي ستوي طلب الكف
عن الفعل على وجه الاستعلاء ما تم یاد دي ته غم دوره مکو وتمن وترج بس دې باندې بزان غلی کو کدرزي دلا سو طلب شيء مخصوص بحيث يترجى حصوله دي کنه اذا نه ير شو جوړو تمنی او ترجی تمنی دې ته وایي چې یو سیز دې هغه د ډېر زیات خوښ دی او هغه ته طلب کې په خبره باندې پوهېږي برابر د کاغذ سیز ممکن یو یا ممکن نه ترجی استفهام او ندا د دې کتاب مثالونه خو په هدایت النحو کې ویلي دي کنه حاصل دا چې مرکب تام به د دوو خالو نه خالی نه وجه حصر څه شو مرکب تام به د دوو خالو نه یا به احتمال له صدق او کذب لري یا به که احتمال له صدق او کذب لري نو بیا څه شو اجمله خبر او قضیه شو او که احتمال له صدق او کذب نه لري بیا څه شو بیا انشاء شو بیا څه شو لکه انشاء شو فصل المرکب التام بیخي یو ټکی دی نه وته وګورئ تاسو بیا به ښه مزیدار د کلي بحث به شروع شي